عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه وا یو پلار راغی عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړو وی عمره دې سر ته مې وګوره چې دا ویني را باندې بهیږي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ظلم در باندې چا کړی دا سر دل چا مات کړی وی عمر دا سره زوی دا کار کړی دی زیرا له سر په لور باندې و ویني را باندې را مات کړی عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر سخت غوسه ورله چې خلافت د عمر دی بادشاہ عمر دی امیر المؤمنین عمر دی او زوی را لګي په پلار گزار کوي وی دا زوی خو ماتر وواړه دا ماتر وواړه خپل پولیس چې هغه پسې ولګل پلار سره مرګره کو سارا تلاړو سارا کې الته کې سخرم رئیس سره ولو هغه گرفتار کو راي وست چرای وستو عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ ودرېدو عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای ویل کدا پلار دی ولي والده وی عمره یو طرفه فیصله باندې که زما خبرې به اوري کنه اوري بالکل به اورم عمر رضی الله عنه وایي ستا خبرې ته وګ دمه ودارت وای دا د حالت دی د خپل حالت ته وګوره خپې دې سخادي مخ دې سخاله لوی لول دې پلاس کې نیولې چرته مونږ زودس نه کوي دې خپل لاس ته وګوره هغه ورته عمر مونږ زودس نه پیژنم چې مونږ څه ته یو دس ته وای ها مونږ نه کوي نه عمر مونږ نه کومه ها نوم دې څه لکه څه نوم دې عمر نوم می جعل له څه شي جعل څه ته ویل شي په عربي کې ګنګوټ ته په عربي کې جعل ګنګوټ ته ویل شي وسره هم دی جعل عمر رضی الله تعالی پلار تر بخره واړو تاسو سره چې بل نوم نو چې د تر جعل نوم کې خو تا خو د اول حق والده چې زوی ته بخښته نوم دی نو تا خو زوی ته جعل ګنګوټ نوم یې خېره تا څنګه نوم یې خېره پلار سره ښکته کو ودا یا ته وای چې کار څه دا لور دې پلاس کې ولې څه حالت دا ولي عمر دا لور سره ذکر چې خرسرو منو څه سره ما خرسرو ودا پلار دی ولي والده دا دی ولي والده د دې خبر راته دا پلار دی ولي والده عمر کیسه داسې و چې زما د مور او د پلار چې کنه د دواړو جنگونه کوي وی مور دې سوکتا وی مور می چې دغه یو مجوسی خزه د چرته وینځو د سره نکاح کړی دی عمر نو بیا پلار ته داسې وکړه بیا ته مخره واړه خاخوي زکه سره ته کوي د پلار دی ولي والده وی عمر خرم سره ول په سارا کې ټول مرزه خر سره سار شرم او ماخام را شرم نو د اخر جنگ کوي سکی جنگ په سره یو بل چی نو دې پلار مې راتوي چې کله د دوی جنگ شي کنه ته لور او چتاو دې منځ راچ و خر له بګور د شاغاړي نه وردی ځکه د شاغاړي خر له وردی خو په لته باندې وای نو شاغاړي به نه وردی خو چې کله دوی یو بل چی جنگ کوي دا لور او چتاو دې سرونو دې منځ راچ و یو خر په یو خاطر بل په بل خاطر تختی دا سې کارو شو دغه تر جنگ تل خو د جنگ د خلاصون چل خو درو سارا کې ما چې خر خلاصون دک چل بکو یو خر په یو خاطر تختی بل با روزانه به زموږ په کور کې جنگ او زما د مور او زما د پلار بیګاش په چراله مکنه نو مور خپل ملاندې وتی دي بس جګړه دی یو بل تلاندې وتی زه به ډیر आवाजونه کوم خلاصونه کوم خو خلاصيږي نه یا خبره راته راځي شو چې بابا راته چې خلاصيږي نه منځ لور لا چوا منځ سره چوا یا لور لا سره پلاس کې اوچت مې کوم منځ مې راوچو بد قسمت نه د بابا پتن دی ولګي مور بچ ولا نو چې راوامي چې د منډه کړه خلاص شو عمر رضی الله عنه غفلار ته داسې وکتل زوی ته سنوي پلار ته مخ راوړو ټول قصور ستاد ټول قصرو ستاد د بچي اول حق دا چې تا ته خستانو میخوي تا ورلنم جوړ یې خېره ګنګوټ نوم دی خېره بل حق د بچي دا چې تا د یوې سمې ښځې سره نکاح کړی د تربیت یې ښکلې کړی تا د یوې مجوسي ښځې سره د یوې کافرې ښځې سره نکاح کړی هغه ته د مور پلار حق څه وکړي بل حق دی ولدا ځای کړی چې دا ښایسته تربیت کړی هغه مونږ پیژني نه او داس پیژني هغه صرف ښه پیژني او د خرو د جنگ آزادولو طریقه ورته خو هغه پیژني ټول قصور وستاره پلار ته زه ته نو چې ستا قصور دی نو د بچي حق دا دی چې مور او پلار دا هغه څوک صحیح تربیت